الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه على الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة في طاعة الرحمن تسعى بالنهى، زوجة في طاعة الرحمن تسعى بالنهى، حسن بيت زين عمر درة بين النساء. नेक बेवी हो तो घर बनता है जन्नत का निशान, नेक बेवी हो तो घर बनता है जन्नत का निशान, वरना दुनिया भी लगे जैसे हो कोई इम्तिहान। घर वही है जिसमें हो कुरान की रोशनी, घर वही है जिसमें हो कुरान की रोशनी, दिल वही है जिसमें हो ईमान की ताज़गी। इज़्ज़तमंदो मुसलमानों,
پرسکون زندگی چې ژوند په سکون او په آرام او په اطمینان سره د دې دپاره هر سړی کوشش کوي د پرسکون زندګۍ حاصلولو دپاره اولنی پوړی اصلاح د کور ده، اصلاح البیت، گھر کی اصلاح. ځکه د مینې او د محبت کور او د دیندارۍ کور دا په دنیا کې جنت دی، او د بغض، حسد او کینې او د بېدینۍ کور دا په دنیا کې جهنم دی. چې سوال کوي چې الله ماله په دنیا کې جنت نظیر کور راکړه، نو داسې وایه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دا نیت پکې کوه. او چې الله ما دنیا کې د جهنم نه وساتې، نو ربنا وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، الله ما د عذاب د اور نه بچ کړه. نو دا دنیا کې ناکاره کور دا عذاب د اور د دنیا کې. د اصلاح د کور دپاره چې د کور اصلاح وشي، هغې دپاره قرآن او حدیث کې څه خبرې داسې ذکر شوي دي چې هغه یو سړی اختیار کړي د هغه د کور اصلاح کېږي. او ګوره چې کله د کور اصلاح وشي، نو د کور د اصلاح نه د کورونو اصلاح کېږي، او چې د کورونو اصلاح وشي د دې نه د محلو اصلاح کېږي، او چې د محلو وشي د کلي اصلاح کېږي، او چې د یو کلي وشي نو د پوره علاقې اصلاح کېږي، او چې د علاقې اصلاح وشي نو د ملک اصلاح، او د ملک اصلاح سره د دنیا اصلاح کېږي. اور گھر کی اصلاح سے عالم کی اصلاح تک، کور د اصلاح نه د خبره د عالم د اصلاح ده. قرآن او حدیث او علماء کرام خپل ډونګي نظر سره د کور د اصلاح لپاره خبرې ذکر کړي دي چې هغه انتهایی ضروری دي. یو په هغې کې حسن اختیار الزوجه، یعنی دینداره او نیکعمله ښځه کول، دیندار او نیکعمله ښځه کول. د کور د اصلاح اولنی پوړی چې ده هغه نیکه ښځه ده، نیکه جینۍ ده. چې کور ته نیکعمله زنانه راشي او خو اخلاقو والا زنانه راشي، نو بیا د کور اصلاح کېږي. د دې وجې نه قرآن هغه وایي چې تاسو د نیکې ښځې طلب وکئ، په نیکو صفاتو باندې ښځه وکئ. قرآن کریم وایي که یو طرف ته د زمانې بادشاهنه ده، وا بېدینه ده، او بل طرف ته یو فقیره ملنګه ده، عجزه ده، وینځه ده، خو نیکه ده، نو دا وینځه دله څه ده؟ ښه ده. د هغه بېدینې نه، د هغه مشرکې نه. قرآن کریم کې رب کائنات فرمایي ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتكم، ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتكم، او خامخا هغه وینځه مؤمنه غوره ده من مشرکة، د هغه مشرکې نه، یعنې د هغه بېدینې نه. ټولو ګناهونو ته اشاره وکړه که نه، و شرک چونکې عظیم ګناه و، نو دی به طور نه مثال ذکر کوم. خیر من مشرکه دا غوره ده د هغه بېدینې نه، ولو اعجبتکم، اگر که حیرانوي تاسو له حسن و جمال د دې مشرکې، مال او دولت او حسب او نسب د دې مشرکې. دا ډېر په تعجب کې شي که نه چې دا خو ډېره مالداره ده، جیداد ډېره حسینه جمیله ده، د چین ښاپېری ده، او ډېره لویه تعلیم یافته ده او نوکره ده.
قرآن وی والا امت مؤمنہ خیر من مشرکت ولو اعجبتکم. دا قرآن کریم قیدہ قانون ذکر کو چی دیندارے تا گورا، مال دولت تا مگورا، حسب و نصب تا مگورا. از رسول سنت کی روایت ہوئی لو کنا چی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو او زنانا کڑی و چاڑی رتو روا و چاوتوی وی ابو ذر تا ایلا بیلا دا تو رخط کڑی دا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو توی دا تو رچ دا نو دا غور دا ماتا خوخ دا ماتا دا آغا خزینا چا ما پا تکبر کرا ولی استخذ هم سبب دا تکبر دی. وی دا تو رخدا وی دا ما بیدین کول نشی کسپین ہوگی خیستا ہوگی خوچا بیدین یو تا بیدین طرف تسک بوزی چیار دا وی شاق مالا اس فیسبک والا موبائل والا تو خوب دڑن مجبور ہے کر او شابه مالا چی کم دینو ڈشو وی سی آر روڑاو شابه ما چی کم دینو شاپنگ لبوزا او شابه چی کم دینو ما پارک تا بوزا چکر راکا بیا بسکے نو ایدا تورا چی کم دینو مالا خدا دا آغی نا چی آغا ما سکی دا آغا سپیدی نا چی آغا ما بیدی نکی نو خزا چی کم دینو دا نیکمال بکار دا. حدیث کے مرادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری اور مسلم روایت تھے متفقن علیہ حدیث تھے نبی علیہ السلام وی تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها لمالها ولجمالها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خزاد سلور صفات دو وجی نکاح کولی شی یو چکم دینو خلق دے تو گوری چی لمالها دے سر مال دولت دے دے سر جیداد دے او دا د پلار اکلوتی بیٹی دا پلار یو نیازولی لور دا یواز رون نشتا ټول جیداد ټول حساب کتاب دے پسرا روان دے دلو خلق زور لگے کنا بس ہوئی کہ پلاری مر شنو بس ارسا زماد کی خیر لمالها دو امداچی والی حسبها او دو نصب دو وجنا چی ارجی دا دو دیر آلا خاندان خزدا اچت خاندان والا حسب دیر اچت دے او درہم دا چی ولی جمالها دا جیسم دا چین خوا پیرائی دا خیستا دا حسن و جمال لے بکی دے پشان دے بلکم زکی. او نبی علیہ السلام سنورم ولی دینها او دا دین دو جنا چی یرا دا دیندار دا دے سبق ویلے دے دا قرآن ناظرے گڑی دا حفظ گڑی دے ترجمے گڑی دا فاضل دا سبق ویلے دے مدرسہ کی دیو جنا. نبی علیہ السلام صحابی دوی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تچی کم دے نوزان کامیاب کا با دیندار باندے دیندار ہو کا خور لاس سے خورو کی گڑ سے دیندار ہو کا نو گورا سلوسی بات ذکر کر دیو باقی کی نبی علیہ السلام دین لے ترجیح ور کردیا. زمون خلق چی کم دے نو آگئی کالج لے ترجیح ور کر کوئی او داوی ایجوکیٹڈ دا چی او دا ڈاکٹر را دین تا بوس دینے کی چی منظم در درزی که ندرزی او دا استنجا او دا او دس پا طریقہ پوئے گی که نپوئے گی دا غسل فرائض تا معلوم دی که ندی معلوم تو جینے وا او دا امپل سٹوڈنٹ وا امپل مطلب دا شپاڑسم نبات تعلیمی کاؤ او پروفیسر و دوی غسل کی فرض سودی امتحان دے گستو آگے وہ دوی سر میں نے علم نہیں کیا ہے یہ تو عالموں کی باتیں ہے ما علم نہ دے کڑے سو کار ادا پا غسل کی کرزے دلے دا دا جہالت سے دے وجہ دا کنا بنیادی وجہ جہالت دا دا سے خزہ بسا کیا چاہے دا غسل فرائض ہم نہیں معلوم خزہ خود دوست دا کنا
او ستا سره هر ټیم تعلق دی دوست او ملګری به داسې منتخب کوي چې هغه مار نه وي هغه لړم نه وي هغه چې کوم دی لنډی وي تاله ټک نه درکوي بلکې هغه ستاسو وي خیرخوا وي دا قرآن مجید چې د مشرکې ښځې نه منع کړی چې دې سره نکاح مه کوئ ځکه دا تا مشرک کوي ځکه لأن التآنس یورث التجانس دا مینه محبت چې دی که نه دا بیا جنس هم یو کوي خلک وایي سنډه د میخې یاري او چې به خوی ثاني د دواړو یارانۍ نو بیا به ستا خوی هم د هغې په شان شي نو قرآن وایي چې دې سره څه مه کوه نکاح مه کوه که بدعتڼې سره د نکاح وکړه نو تا نو بدعتي جوړ کړي پوهېږي لکه هغه به وایي چې زما دغه استادان دي که نه او زما استادانو سره به کښېنې او پاسې نو بیا به هغه مجالسو ته ځې راځئ اگه مشرک سره د نکاح وکړه مشرک سره نو بیا به مشرکانو سره کښېنې پاسې قادیانه سره د نکاح وکړه نو قادیانانو سره به د بیا صحیح تعلق وي نو ځکه وایي دور شد الاختلاطي یار بد بدتر بود از ماربت ماربت تنها همی جانی زنن یار بد بر مال و بر ایما زنن وی ځان د ناکاره یار د دوستۍ نه وساته ځکه چې دی د مار نه هم خطرناک دی مار خو دې صرف بدن باندې حمله کوي ټک درکوي دی په مال هم حمله کوي په بدن هم حمله کوي سبا به دله زخر درکړي بېغمه کړی به وي او د مال دولت هم پروا دې نه کوي بدرس وله ورکوي نو دینداري ښځې سره نکاح کول او ګوره بېدینه ښځه چې کله کور ته راشي که نه دا یو ډېر عظیم امتحان دی صحیح ده ډېر عظیم امتحان دی او سړي کیسه کوله وی ما 12 کاله وشو ښځې سره جنګ نه دی کړی پوهېږي خپلې صفتې چا ورته وایي څنګه وی کله چې ما واده وکړو نو یو سوره دې مونږ جګړې وکړې وی ما ښځې سره یوه معاهده وکړه وی ما ورته وایي چې که چېرې څه څه وکړم جګړه وکړم د جګړې بنیاد زما طرف نه نو زه به په کوټه باندې وخت تېروم او که تا وکړو د جګړې بنیاد تا کړو ته به کوټې ته خېږي زه به کته وی 12 کاله وشوي زه په کوټه باندې کېږم بره پوه شو که نه یو خو داسې ښځی چې بیا دې په کوټه باندې کېږي بره او بل سړي کیسه ګوره وی ښځې مې یو ورځ پلار ښځې راته یو ورځ وایي چې پلار کې راځم ما وایي چې خدای پاکه دا راځم ما کله راځي ته پلار کله لاړه شي دا خوشحالي به زه کله وینم چې ته کور نه یې چې ته په ارام سملمه وی بس یو ورځ مې چې هغې دا خبره وکړه چې زه چې ځو وی بس روانه مې کړه او ریلګاډي کې مې کېنوله وی ولاړم ریلګاډي نه وی ما وایي چې خدای پاکه ریلګاډي د اسمان نه راکوز کړي خو چې زر در وکشې دي زر وی څنګه ریلګاډي اره نه وله که نه وی ګاډي کې مې کېنوله وی روانه شول وی دومره خوشحاله شوم وی ما چې د خوشحالۍ نه څه چلو کې باندې وی بس موټرسایکل سره ولاړو وی د هغه سالنسر مې ښکل کړه د خوشحالۍ نه وی دا شونډې مې کټ شوې وی ما چې شونډې دې پکې نه وو چې د دې بلا نه څه شو خلاص شو یو داسې ښځی پوهېږي داسې ښځې نه د خدای پاک وساته انتخاب د ښځې په کار دی ما دا لوی امتحان دی ښځه چې دی نو دا عظیم امتحان دی چې کله بدعمله وي ځکه چې یو وخت خو نه دی که نه یو ټایم خو نه دی ستا هغې سره چې کوم دی نو عمر دی نو ځکه وایي نیک بیوی ہو تو گھر بنتا ہے جنت کا نشان نیک بیوی ہو تو گھر بنتا ہے جنت کا نشان ورنہ دنیا بھی لگے جیسے ہو کوئی امتحان نیک بیوی ہو تو گھر بنتا ہے جنت کا نشان ورنہ دنیا بھی لگے جیسے ہو کوئی امتحان وچ نیک ښځه وي نو کور جنت دی او که نیک نه وي نو بیا ګورې ټوله دنیا سره امتحان دی ځکه ما ووایي چې وقنا عذاب النار کې دا نیت کوه صحیح ده یا الله د عذاب د اور نه مې وساتي یو د آخرت اور دی بل د دنیا څه دی جهنم دی ځینو مفسرینو لیکلي هسې نه وایم ځینو مفسرینو دا لیکلي چې نیک عمله ښځه آتنا فی الدنیا حسنه کې داخله ده او بد عمله ښځه وقنا عذاب النار ځکه پارسیبان هم وایي که نه وی زنی نیکو در مرد زنی نیکو در خانه مرد جنت است و زنی بدو در خانه مرد جهنم است وی نیک ښځه د سړي په کور کې جنت دی او بدعمله ښځه د سړي په کور کې جهنم دی د دې جهنم نه به ځان ساتي جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة رواہ مسلم. دا مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام بھی دنیا ټول هغه چې کوم دی نو سامان دی او په دې کې بهترین سامان چې دی هغه نیکه ښځه ده. چې نیکه ښځه وي دا بهترین متاع او نعمت د دنیا دی. او بل حدیث د ترمذی کې راځي او د مسند احمد کې نبی علیہ السلام وی لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینه على امر الاخرة. پکار دی چې دی یو سړي له شکر گزار وي او پکار دی چې دی یو سړي جبا ذاکر وي ذکر واله وي او پکار دی بلکې ضروری دی چې دی یو سړي ښځه مسلمان وي مؤمن وي. دې دپاره چې دا مدد وکړي د سره د آخرت په کارونو کې مدد وکړي. ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی فرمائل وی د پینڈائی شیخ صاحب رحمہ اللہ بی بی وفات شوی وه نو هغه په قبر باندې بیان کو وی هغه وی چې دا ما څومره تحریک چلولی د توحید او د سنت نو په دې تحریک کې نیمه برخه زما د دې ښځې ده. وی ځکه دې ما سره ډېر زیات چې کوم دی نو لاس کړی دی او مدد یې کړی دی نیمه حصه په دې کې د دې ښځې ده. وایي دا غټه خبره ده که نه چې ښځه تا سره د آخرت په کارونو کې څه شي معاون شي او ممید شي. نو داسې ښځه وکړه طالب جانه چې سبا تا ته دا نه وي چې له دوبۍ ته ځان نه سوا یا سعودي ته ځان نه سوا په 10,000 روپاټو خو زمونږ کار نه کېږي. داسې ښځه وکړه چې هغه تا ته وي زه به سهار ډوډۍ خورم ګورې مدرسه پرې نه ځي زه به سړی خورم پوهېږي سخت یې به تېرومه خو ګورې سبق پرې نه ځي او تدریس پرې نه ځي او درس د قرآن او د سنت پرې نه ځي پوهېږي. دې لپاره څه وکړې سوچ وکړې فکر وکړې صحیح ده. او صرف چې کوم دی نو د چا په ویلو باندې او یا په درخواست باندې او یا په خپل خواهش باندې انتخاب د زوجې نه دی پکار. دا د پوره زندګۍ مسله ده. یو خو داسې یو خبره یې که نه چې وقتي غوندې هنګامي خبرې هغه جدا شی دی هغې نه خو به بس خلاص شي خو د دې شي نه بیا خلاصېږي نه پوهېږي او که نه بیا به ته ځان خلاصې خو ځان ته نه شي خلاصولی. نو دې کې څه پکار دی سوچ پکار دی او فکر پکار دی. او د بهقي روایت ته امام بهقي روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام وی وزوجة صالحة تعینک على امر دنیاک و دینک خیر مکتنز الناس. وی نیکه ښځه چې هغه تا سره دنیا کې مددګاره ده او تا سره د دین په کارونو کې مددګاره ده. دا د دنیا د ټولو خزانو نه یو لویه خزانه ده د عظیمه خزانه ورته ویل شوي. او ګوره نیک عمله ښځه د سعادت په نښو کې ذکر شوې ده چې دا سړی نیکبخت نه ښځه به نه کوي لکه څنګه چې یو د بدبختۍ په علاماتو کې بد عمله ښځه راپوهېږي بدبختۍ په علاماتو کې ده. حدیث کې راځي فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. رواه ابن حبان. نبی علیہ السلام وی دا سعادت علامه ده چې ښځه نیکي چې تی ویني تاله خوند درکوي او که ته غایب وي نه وي نو دا د خپل ځان هم حفاظت کوي او ستا د مال هم حفاظت کوي. او د بدبختۍ نښه دا ده چې ښځه څه وي بدعمله وي چې ته ورته ګورې نو خفه کېږي غم دی او هغې ژبه دوره ژبه ده ورسره او هغې په تا باندې رایستې ده پوهېږي او هر ټایم د څه کوي خبرې کوي. ښځه چې ده که نه د ښځې دا ژبه څه ده دا لکه اوږده نو ګزاره به ورسره هم څه کوي کله کله پوهېږي. یو کتاب کې مې یو واقع کته یو ځل یو سړي سره د عمر رضی الله عنه دور یو سړي سره ښځې جنګ وکړو نو هغه عمر صاحب پسې راغی چې هغه سره مشوره وکړم چې د ښځې سره څه وکړم تنګ ترې راغلی یم چې څنګه عمر رضی الله عنه ته ور ډبه و نو په دې کې د عمر رضی الله عنه د کور نه شور واورېده پوهېږي چې زنانه وه عمر رضی الله عنه ته په غوسه کې خبرې کولې بس هغه د دروازې نه واپس شو چې واپس شو عمر رضی الله عنه څه په کش کاب باندې پوه شو هغه راغی دروازې خوا چې وکتل دا کس روان ورته ویې لکه ورشه وي څه دې کول څه خیر و
هغه ویس نو جی وینه نه ته خو د دروازې خوا ته راغلی وې څه وخو وینه وجي وینه نه ووایه څه چلو هغه ورته وایي چې څه چې په کم غم کې راغلی وم نو هغه تاسو کوم وي څه غم کې راغلی وي وي دغسې ښځه مې ده وي ژبه یې اوږده ده بس هر ټایم ژبه رایستې او خبرې دي ترې شور دی پکړ دی عمر رضی الله تعالی عنه ورته ګوره وایي دا ښځه ستا له بچي راوړي ستا له ډوډۍ پخوي ستا له جامې وینځي ستا حاجت پوره کوي هسې بلا خبرې ورته وکړي نو که دې دوه څلور خبرې سیوا وکړي نو څه چلو شو ته په دې باندې کم شوي نو داسې ګزاره به ورسره کوې خو دا خو نبي علیه السلام لکه دا خو د نیکعملې ښځې نښه نه ده که نه چې هغې خاوند پسې جبه څه کړي رابار کړي دا د بدعملې ښځې علامه ده نو ګزاره خو ځان له خبره ده خو دا د بدعملې ښځې نښه ده او نبي علیه السلام وایي که ته غایب شې له دې نه نو دا د ځان حفاظت هم نه کوي پوهېږي چې ته نه بس دا به سر رابار کړي وکړي وایي ببار لکه د پهلو ببار ګوري څوک را روان دي یا که په لار چې ته یوازې روانه یې نو بس شا شاته او کله مخې ته او کله یو خوا کله بړونې کته او بورکه کته او کله بره داسې به روانه وي ځان حفاظت نه کوي او نه ستا د مال څه کوي حفاظت کوي چړچړکه ده بس چې څه وله په لاس ورځي نو څه کوي دس ته وباسي د روپۍ په ځای کې پنځه لګي د پنځو په ځای کې لس لګوي دا نیکه ښځه نه ده نو ښځه چې کوم دی نو نیکه پکار ده بل طرف ته هلک هم نیک پکار دی ښه صرف دا نه چې ښځه به نه کوي دا به صحیح دی به چرسي پوډري او آیسي وي او یا به چې کوم دی بېلماز وي یا به چې دی بدعمله وي نه څنګه چې د هلک کور والا انتخاب پکار دی نو د جینۍ کور والا هم انتخاب پکار دی زمونږ په معاشره کې افراط تفریط رواني جینۍ خو دی یچین خابیرې ګوري او چې دی نو شپاړسم پاس ګوري او چې درې مدرسو نه سي درېو مدرسو نه فارغ وي پوهېږي د یوې باندې ګزاره نه کېږي چې درېو مدرسو کې سبق ویلي خو هلک که څنګه وي هغه څنګه وي اکثر جینۍ والا دا معلومات نه کوي هلک والا ډېر کوي نو جینۍ والا هم څه پکار دي معلومات پکار دي چې سبا د جینۍ ژوند سي خرابي که هغه نه کوي خو چې جوړه ورته نیکه میلاو نه شي نه به هم څه شي بدعمله شي که نه نو جینۍ والا له هم انتخاب پکار دی چې هغوی چې جینۍ څوک ورکوي نو هم د انتخاب وکړي په کلي کې تپوسو کې نارینه د سړو نه زنانه د زنانو نه وکړي پوهېږي محله کې تپوسو کلي کې دي د هغو چې کوم دی کار روزګار ناسته پاسه چا سره او ژوند دې څنګه دی نو د دې معلومات هم څه دي دا ضروري دي او پکار دي د دې وجې نه قرآن دا هم وایي که نه ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم ولعبد مؤمن خامخا مړی مؤمن مړی ذکر کو وایي غلام نو غلام په ټولو کې عاجز وي که نه فقیر وي نو که ډېر فقیر دی او ډېر غریب دی خو چې مؤمن دی مسلمان دی نو خیر من مشرک دا ډېر غوره دی د هغه مشرک به ایمان نه دا غوره دی نو که غریب وي نو غریب دی وي خو چې څه وي نیک وي زمونږ خلک هغوی د رښتې معیار مال دولت ګرځوي پوهېږي چې بس مال دی نو بس که نور هر څه وي نو بس خیر مال د رښتې معیار نه دی که غریب له دې هم ورکړه دا مسله د قرآن نه ثابته ده چې کله د غریب له هم لور ورکړه الله دوه قسمتونه یو ځای کړي دوه رزقونه یو ځای کړي هغه الله څه ورکړي مال ورکړي الله فرمایي که نه سورت نور کې الله تعالی ذکر کوي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم عجیب خبره ده زبردست خبره ده الله وی وانکحوا الایام منکم نکاح وکړئ هغه بي نکاح ولا پښتو کې ورته لونډان وایي چې جینۍ یو کاله کې خو چې واده نه نو هغې ته ایم وایي ایم ایامه جمع ده والصالحین من عبادکم او هغه طاقت والا استعداد والا د غلامانو ستاسو نه او د وینځو ستاسو نه چې د نکاح استعداد پکې شته ښځه یا خاوند سنبالولی شي نکاح والا وکړئ که تاسو وایئ چې دا خو غریبانان دي الله وی ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله کدی غریبانان وی نو مالدار بکی الله دوی له بخپل مهربانه امام بغوی معالم التنزیل کی د دې آیات دلاندې ذکر کړی دی عجبتو لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح
والله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. علی سے بوئی زہران ما غچاتا چی اگا مالداری غواری او نکاح نکی او جزدی مالدار شم او اگا نکاح نکی. حالانکہ اللہ تعالیٰ خو فرمائی ان یکونو فقراء کچری غریبانانی او نکاح اکنو اللہ بے مالدار کی. مالداری اللہ دے نکاح سر تر لے دا زنی خلق دی وجب نکاح نکی یرو یز بیا بسخرو ازما خودورو تنخواہ ازما خودورو گھنٹا واٹا دا ورگا چیز تخ کاروبار ملوشی یا خنو گری ملوشی نا داسی چکم دینو گپن شپن لاست لها. مالداری شدانو آغا پناو کرے کی نا گھنٹا کاروبار کی نا مالداری اللہ دی سر تللے چیز تا وعدو کو او دوار اسکون اللہ بکس کی یوزے کی دو قسمتونا یوزے شی قرآن وی ای یکونو فقراء یغنهم اللہ من فضلی. اللہ بے سکی مالدار کی او واللہ واسع علیم دے کنا اللہ دیر سو ورگے ان کے دے او علیم پوہ دے و مصلحت نکاح باندے چی نکاح کے سورہ مصلحت دے. حدیث بخاری دے دی آیات دا آیات چی دے امام بخاری راوڑے دے داوان کے خل آیام آیات او بے پا دی بانے باب تلے باب تزویج المعسر یعنی باب دے پا بیان دے نکاح دے غریب کے او بائی کی اور روایت ذکر کردے دے دا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ ہو چی نبی علیہ السلام یہ عورت تشریف فرماؤ وی بدے کی او خضر آلا وی نبی علیہ السلام دے ہوئے چی حضرت سے تاثر نکاح کو الغالم کستا خوخی نما پا نکاح واخلا. نبی علیہ السلام پل سر مبارک کتا کو سوچو کو آخذ بدی بانے پوش وچی نبی علیہ السلام زما بارک سے فیصلہ نکی بس کی نستا بدی کی او صحابی باسے دوی حضرت اچھر آخذ تاسو با نکاح ناخلا نجی سے بے واخلا زبے نکاح یما. نبی علیہ السلام دوی صحیح دا کنا خوی تاثر سری سوچے دے تاثرہ چی تارا دا با نکاح در کو دیلا مہر ورکو آگا وردوی جی ماں سر حس نشتا اور طول کائنات کی زمان دا یو لنگ دے بوئے گی صرف لنگ پدک کے را سر دے بلا سر سشے نشتا لنگ اگی دوی چی باقی نیم بدن پڑی گی دا نم نکتا برخ کاراو کول غریبو. نبی علیہ السلام دوی تو کور تلر شا خیر دے سو پورا کسر پیدا کر روڑا آگا لارا تشرا کے جیوی صرف دک لنگ دے شے نشتا. نبی علیہ السلام دوی تو بیار شا خیر دے سو پورا کسر میلو شورا شا آج بیار راگی وی حضرت زمان پر طول کائنات کی دکھا یو لنگ دے بل سے نشتا. نبی علیہ السلام تو فرمائل وی تا تا سو قرآن یاد دے کنا آگا دوی حضرت آو جی سورتون رہتا یاد دی فی الحال لتا یاد دی فی الحال لتا یاد دی. نبی علیہ السلام دوی زوجتک بما معک من القرآن وی تعالی ما دا خضب نکاح درکڑا دی وجہ نشتا تا قرآن یاد دی بدی تا قرآن خیا ادا متا تا سکڑا نکاح کرتا. نبی علیہ السلام پا دی حدیث کی دو امت دا بارا سمرا رہنمائی دا چی دا نکاح دا بارا مال و دولت ضروری نہ دے دا آگا کورم نو دا آگا جامعیم نم گڑے وی آگا سر ایش شے نو تو نبی علیہ السلام و توی تعالی ما سکڑا دا با نکاح باندی دا زوجتک بما معک من القرآن. نبی علیہ السلام تا دا نکاح فوائد معلوم پوئے گی او نبی علیہ السلام تا دا نکاح معیار معلوم چی دا نکاح معیار دولت نہ دے دا نکاح معیار سشے دے پوئے گی دا نکاح معیار ایمان دے او دا نکاح معیار اعمال صالحہ دی. صحابی تا وی قرآن درجی کنا درجی اگر آگا قرآن خوانو او قرآن کریم متیادنو پاقی باندے والا سکڑا و نکاح باندے چی کم دنو خدا ورکا. امام بخاری باب طلب باب تزویج المعسر نمون خالق چی دے دا غیلون بے نظر پا پیسو باندے بوئے گی چی پیسے بکار دی. حدیث تا ابن ماجہ دے نبی علیہ السلام فرمائی اذا اتاکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد عریض. وی کل چی تاسو آغا سڑے راگے چی تاسو دا آغا اخلاق خوخول یعنی اخلاقی مزیدارو او تاسو دا آغا دین خوخو یعنی مسلمانو فزوجوه اغلا پا نکاح باندے خزا ورکے او کہ تاسو دا گارو لکنو پس مگا کی با پساد شی او دیر لوی فتنہ بخورش رگا چی تا لور دیتا کینو لیدا چی ورگا سب والا چی کم دینو یو غٹ تعلیم یافتہ گورما او زب والا یو غٹ نوکر پیشاو یو لین لاڈ آگا والا چی کم دینو گورم نو بس آگا بسی کی آگا والا گناہونو بوجہ گرزی اتبا بدیتا مانا سی دا سندی بکار. حدیث کے راضی ترمذی روایت تے نبی علیہ السلام ثلاثۃ لا تؤخرها 3 چیزوں دی جو باقی کے تاخیر نہ کہے
هغه کې بلم لټ نه کوي یو الصلاه اذا دخل وقتها یو منځ چې کله وخت داخل شو دویم الجنازه اذا حضرت جنازه دا چې کله حاضر شو او دریم والایم اذا وجدت لها كفر یا اذا وجدت لها كفوا او دریم هغه ناواده کړي جنې او ناواده کړي الګ دې چې کله داغي کفه ملاويږي داغي برابر جوړه ملاويږي بس کو دې کې تاخير مکوا دا ضروری خبرې دي د دې وجه نه چې کوم دینو دا ضروری دي چې ما وې د کور اصلاح کوي نو الګ والدي د نیک جنې انتخاب وکي او جنې والدي د نیک الګ سوکي انتخاب وکي پورا معلومات یې کله کله دا سیب کیږي چې جنې والا د الګ انتخابونه کوي نو هغه د پردي الګ تصویر خولي هغه کم چې د نکاح خوندي هغه یا معذوري یا چې کوم دړو د نکاح قابل نه دي سره او به موږ پلان کې لور کړو چې کله رشتہ جوړ شي د شي وي نو هغه بیا ورانه شي پويږي نو خبره انتخاب بګار دی لیدل قتل بګار دی حدیث کې دام شته النظر الى المخطوبه او سړی کوی دن کې یو ځای کې یو نظر کول شي هغه جنې ته وایي یو نظر خبره او کنه ترکیبونه وبکې نه کوي چې دې څه کومه وې دن کوم ورکه زدا سي کوم مزاق سي کوم اوس ټچ موبایل وسره لمه دا ګناه نه ناروا دي بس یو نظر چې کوم دی صرف دې لپاره چې سبب یاد نه شي دا کومه لیدل نه ولا ما خو خنوا شریعت دې خپلې دو عدل او د انصاف دین دی وایي مطابق اشتا الله نو د نیکی خزې انتخاب پکار دی ځکه قرآن وایي کنه والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ويغه پاکس مګه چې دا مزیدار اسمکانو هغه سرغونی د الله په حکم باندې روباسي چې خزه پاکي او سړی پاکي اولاد به نیک پیدا کیږي اول او والذي خبث بیکار اسمکا بیکار سړی او بیکار خدا لا يخرج الا نكدا نروباسي هغه مگر زوز مگر ازغي د بدعمله نه د بدعمله نه بیا څه پیدا کیږي بدعمله څنګه مای ویدا سي جای او چې کوم نه د شملونه بیا ماسته جوړیږي بوېږي د پای چوران شي ماسته جوړي نو بیا به چې کوم نه مسله شي خراب شي د دې وجنه دا یو خبره شو اصلاح د بیت کې په اصلاح د کور کې حسن اختیار الزوجه او دې سره حسن اختیار الزوج مرغه وي چې نه کې خزه دی ګوري خاون او خزه دی نیک خاون سکی هغه انتخاب کوي ان شاء الله تعالی چې کور بسمي ان شاء الله آینده خبري او امور چې کوم د کور د اصلاح لپاره دی هغه آینده جمعه کې ان شاء الله وایي